بسم الله الرحمن الرحیم. باب العشر والخراج. دا باب دی په بیان د عشر او د خراج کې. هر کله چې دا هغه شی بیان نو کو کوم شی باندې چې مستأمن ذمي جوړېدلو دی بیان وشو کنه. یو کال پورې پاتې شو یا ځمکه خراجي واخیستله او خراج ورکو ذمي جوړېدلو. اوس دا هغه شی بیان کوي کوم باندې چې ذمي جوړېدلو. څه ویل مستأمن چې په کوم شي ذمي جوړېدلو د هغې بیان یې وکړلو. اوس د مستأمن چې ذمي جوړ شي د هغه د وظایفو بیان کوي چې هغې ته خراج ویلی کېږي، خراج به ورکوي. بهرحال یو عشر وي، یو خراج وي، یو جزیه وي. عشر تاسو ټول پېژنئ د پیداوار لسمې حصه یا نصف عشر شلمې حصې ته ویلی کېږي. څوک چې پیداوار وکړي په دارالاسلام کې دا به ورکوي. بل خراج دی، خراج اصل کې د ځمکې ټیکس ته ویلی کېږي. فصل کری څوک کنی کری دا ټیکس به ورکوي. او بل جزیه ده. جزیه ذمیانو نه په دې خاطر باندې چې تاسو دارالاسلام کې پرامنه مسلمانانو په شان اوسېږئ نو تاسو به ټیکس د سر راکوئ. د سر ټیکس ته به ویلی کېږي جزیه. پوهېږئ یو کتاب دی کتاب الاموال، ابو عبید قاسم ابن السلام لیکلی، ډېر قیمتي کتاب یې لیکلی. اقتصادیات او اکنامکس کې دغه وخت بالکل انتهایی مزیدار کتاب لیکلی. او بل کتاب خراج په باره کې امام ابو یوسف رحیم الله لیکلی کتاب الخراج. دا چې مو ویلو نو کله مکمله وشوله به یې وګورئ، پته به ته ولګي اسلامي معیشت څنګه وي. ګورئ ورته باب العشر والخراج قال ارض العرب كلها ارض عشر. ولې مسله دا ده چې د عرب ځمکه په باره کې فرمایي دا عشري ځمکه ده، څوک یې چم کري عشر به ترې نه ورکوي. بیا د عربو د ځمکې حد بیان کړی دی. د عذیب نواله یمن کې مهره مقامه پورې د عرب دی. همدغه شان شام پورې ورسېږه یمن نه. او دویمه مسله دا ده چې سواد چې دی د عراق والا ځمکه هغه خراجي ځمکه ده، څوک یې چمکري خراج به ورکوي. د هغې هم حد بیان کړی، هغه د عذیب نه رواله تر عقبه حلوان پورې او دغه شان د ثعلبه نه واله تر عبادانه پورې ده. نوره قصه که ورته وګورئ، انتهایی اسان دی. قال قدري مولا فرمایي ارض العرب كلها ارض عشر. د عرب ځمکه ټوله عشري ځمکه ده. عشر به پکې خلک ورکوي، څوک یې چمکري. وهي ما بين العذيب هغه د عذيب نه راواخله تر الى اقصى حجره هغه اخري کاڼي پورې ده. بالیمن یمن کې کم مقام بمهره مقام پورې ده. یمن نه بدل دی، یمن کې بمهره مقام پورې چې کم کاڼي پروت دی بمهره مقام کې. الى حد شام دغه شان شام حد پورې عرب ځمکه ده. والسواد او به سواد معنا سواد تور ته ویلی کېږي. عراق ځمکه چې ورته کشنه وه لکه د چارسدي او د شب قدر نه به داسې شینوالي بوجه توره ښکاره کېدله، ځکه ورته اهل سواد وایي، ارض السواد. و سواد چې دی د ارض خراجین دا خراجي ځمکه ده. وهو ما بین العذیب هو دی که وهیه دی هغه په مابین د عذیب کې د الی عقبة حلوان یې چې هغې کې لیکه دی حلوان سی دی. ومن الثعلبة د ثعلبې نه واله. ویقال څوک وایي ثعلبه نه شرب سبه علس نه رواله الى عبادانه پورې. دلیل لأن النبي عليه الصلاة والسلام چې والخلفاء الراشدين چې لم يأخذوا الخراج من اراضي العرب. اولی مسلې دپاره دلیل نبی علیه الصلاة والسلام خلفاء راشدین او د عربو د ځمکې نه خراج نه اخیستلو او عشر یې اخیستو. دا دلیل شو چې عشري ده که نه. لم يأخذوا دیو بنا اخیستلو خراج من اراضي العرب نه. پوه شولې به عقلي دلیل یې واوره مولوي صاحب. دا خراج کله اخیستل کېږي؟ دا اصل کې د هغه چا په ځمکو کې د چا په څټونو کې چې جزیه وي، د چا د څټونو نه یعنې د چا د رأس نه چې ټکس اخیستل کېږي د هغو په ځمکو کې خراج وي. ځان پوهه کوي. او عرب چې دي که نه د هغو د رأس نه جزیې نه اخیستل کېږي ټکسونه. هغو ته وایي بی یا اسلام راوړئ او یا جنگ ته تیار شئ. او د عربو نه نور خلک چې دي هغو ته درې دي، اسلام، جنگ او یا جزیه ورکوي. نو په رأس یې جزیه وي نو په ځمکو یې خراج. نو د چا په رأس چې جزیه نه وه لکه عرب
نو په ځمکو کې به خراج هم پوه نه شوي اوره ولانه بمنزله الفی دا اصل کې د غنیمت په شان دی فلا یثبت دا نه ثابتېږي په ځمکو د عرب باندې لکه څنګه چې نه ثابتېږي په رقابو د عربو کې وهذا وجه دا ده لأن وضع الخراج چې دی کې خودل خراج من شرطه خراج په چا کې خودل کېږي توجه جي په هغه چا باندې چې هغو نه ځمکه فتح شي او دوباره په ځمکه برقرار پاتې شي او بیا ورته وایي چې ټکس جزیه راکوئ حرام کې عربو ته داسې نشي ویلی چې اسلام مه راوړئ جنګ مه کوئ او زه جزیه راکوئ پوه نه شئ مقصد مې ویلی خو کتاب په طرز مې نه ویلی ښه څه وایي وضع د خراج چې دا من شرطه د شرایطو نه دا ده ان یقر اهلها چې یو ځمکه فتح شي سره د کفر د هغې اهل په هغې برقرار پاتې شي علی الکفر کما فی سواد العراق کې هم داسې شوي وو او مشرکو العرب چې لا یقبل منهم الا الاسلام والسیف دیونه اسلام سیف دا قبلیږي نور څه نه چې بس په کفر باندې اوسېږئ یو جزیه راکوئ او ځمکو نه خراج دا نشي کېدلی وعمر حين فتح دا خدا اول لپاره دلیل شو الکه عراقي ځمکه کې خراج ولې دی وی عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله سواد فتح کو نو خراج په مقرر کو او ټول صحابه حاضرونو ګویا د صحابه اجماع شولا وعمر رضی الله تعالی عنہ حين فتح السواد وضع الخراج خراج مقرر کو علیها باغی بمحضر من الصحابه صحابه حاضرو هم دغه شان کله چې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ مصر فتح کو عمر جنو باغی باندې خراج مقرر کو التم صحابه حاضرو ووضع على مصر حين افتتحها کله چې فتح کو غیر حضرت عمرو بن العاص وقد اجتماعت الصحابه جمعوا على وضع الخراج معنی په شام کې اجماع کړي صحابه په دې خبره چې د شام والا بزمکه کې هم څه وي خراج وي او اجماع کړي د صحابه على وضع الخراج على الشام تاسو پیږي عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دم په امام ابو عبید لیکلي دي تقریبا یا امام ابو یوسف رحم الله لیکلي دوه کې لیکلي په کتاب الاموال کې امام ابو عبید قاسم بن سلام او یا امام ابو یوسف رحم الله لیکلي عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ چې مصر کې گورنر یا شام کې دی کوم څه غلطي کوم به دا واقعیا کوم دی کې راغلي نو عمر رضی الله دا حکم جاری کړو دا سي باچا وایا الکه چا چې د مالدارو کپڑے واچولې کنه وظیفه والا هغه با جرمانه کو سزا به ورکو چا ورته ویل جی نری کپڑے چې د مالدارو کپڑے ستاسو گورنر سره عمرو ابن العاص هغه چولې دا څه کمانډر ته ویل تقریبا محمد ابن مسلمه نوم یو دې کوم غلطي کما چې کوم یو بهرحال کمانډر ته ویل بس ورځه ور سړي لور شي چې دغه شان ده چې ورله گورنر دی وړه غږی عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ خو کپڑے هغه شان نری وي کم چې منی وي منصب والا و د پاره بس لاس دیونی وای راځه وای څه کې وای سړی دی مدینه ته واړي بھائی لاس یې مویل نه ما دې دانی دی ویلي چې لاس ته پرې دی انځلو ته ما ته ویلي سړی ډایرکټ روان کو بس خسی وی سي پرې دا لاس په مدینه کېږي عمدہ سره روان کو ابه به د بیت المال غړي بزي وسره ولي ما شپږ میاشتې سزا کی گورنر باندې څوک داسې سزا مقرر کړي نو خپل سوچ وکړي وګورئ ښه هلته کې قصه پسې اوږدېږي وخت شي قال د قدري مولا فرمایي وارض السواد مملوکه لاهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها وليس ارض السواد چې ده کنه خراجي ځمکه ده دا د هغو اهل ته واپس ورکړلی شوې وه نو د هغو ملک دی که خرڅولی شي څه قسمه تصرفات پکې کوي کولی شي دا مخکې ویلي وو امام له دا جایز ده چې یو ځمکه فتح کړي او ځمکه واپس هغو ته ورکړي موږ له به جزیه راکوئ خراج راکوئ د ځمکو ویلي مو که نه نو باقي خو ملک د هغو شي نو ارض السواد چې دی مملوکتون دا ملک به وي لاهلها دپاره یجوزو جایز ده به هغو لها د ځمکې لره او تصرف د هغو فیها په دې ځمکه کې ولې لأن الامام چې اذا فتح ارضا کله چې ځمکه فتح کړي انوتن قهرا وقهرا غلبتن فتح کړي لو در بره دا جایز ده یقر اهلها چې اهل ځمکې برقرار کړي په ځمکه باندې ویضعو کیدي علیها په دغه ځمکه باندې خراج وعلى رؤوسهم د دې په سرونو باندې هم خراج خو سرونه هغې ته به جزیه وایي فتبقى الاراضي چې دا به پاتې شي مملوک لاهلها د هغې اهل لپاره چې هغې مالکان دي خرڅولی هم شي
وقد قدمناه من قبل دا مخکې ویلو کنه. قال بین قدري مولا فرمایي وکل ارض لکبر وګورئ مولوي صاحب کوم ازمکه خراجي ده خراج به ورکو ده انتهي عامه مساله ده انتهي عامه څنګه سبب بوې شي کا دلته چې څومره لیکل شوی ده کوم ازمکه خراجي ده او کوم وشري ده دا ګرانه مساله ده مفتیانو بده کې رانجي دي پاکستان زمکه سن والا زمکه خراجي ده که وشري ده هندستان والا زمکه وشري ده که خراجي ده دا لانجه ده ناراضي تعریف واوري قدم مختصر شان کړي واوره مولوي صاحب د کومې علاقې خلکو چې اسلام راوړو د خپله یو علاقه قبضه شوله او د غزمکه په مجاهدینو تقسیم شوله دا دواړه ځمکې چونکې د مسلمانانو ځمکې دي نو په دې باندې چې موږ ټکس مقررو نو هغه به عشر وي عشر کې عبادت دی همدوم مسلمانان دي یو خپل مسلمانان شوي دي او بل مجاهدین مسلمانان دي پوه شوي دا کومه ځمکه ده عشري دویم کومه ځمکه چې فتح شي او خلک اسلام رانوړي واپس هغه ته ورکړي چې ځای پکې اوسېږي نو کافر دي دیو باندې چې کوم شی مقرریږي هغه څه وي خراج به وي ځکه اوس دلته شی ډایرکټ په چا مقرریږي په کافرو نو عبادت والا مانه چې هغه ورسره دی مناسب خراج پکار دی پوهېږئ بیا د ځمکه چې څوک عملي کوم مسلمان عملي ګورې هغه هم خراج ورکوي بله ځمکه چې څوک عملي هغه څه ورکوي ته به اوس وایې چې هلکه دا کوم ځمکې دا خو د مسلمانانو دي وایي نه چا نه دي اخیستې هغې له اعتبار دی ګورې ته وکل ارض هر ځمکه اسلم اهلها چې د هغې اهل اسلام راوړي یو او فتحت عن وطن یا قبضه شي غلبتن وقسمت به تقسیم شي د غانمینو ترمنځ فهي ارض عشر دا به عشر ځمکه وي وجه لأن الحاجة دلته حاجت چې د الى ابتدائي توظیفي هغه ابتدائي وظیفې ترې په مسلمان باندې او عشر چې د الیق د مسلمان سره ولی لما فيه من معنى العبادت ځکه عشر کې د عبادت والا معنی ده دا خو زکات دی وکذا بل وجه دا د مولوي صاحب عشر چی کنه دې کې لږه سانتیا وي ښه چې کله فصل وشي هله به یې کوي څه درمایه نشته مسلمانانو باندې سانتیا پکار دی وکذا هو اخف دا سپک هم دی حيث يتعلق بنفس الخارجي هغه دا چې تعلق چا سره دی چې کله فصل باقاعده وشي وكل ارض نار غزمه فتحت عن وطن چاغه فتح شي غلبه فقر اهلها فاقر اهلها او برقرار شي اهل الازمکی عليها بزمکه باندې نو فهي ارض خراج خراج زمکه بوي دا یو بل وردا مينو ویلي کله چې د کوم کافر سره صلح وشي بس قبضه نه شي صلح ور سره صرف وشي بای تاسو موږ له جزیه را کوي څه د تنوي اوسېږي قلاري ندیو پس مکه باندې کوم شی مقرري کوم به څه خراج وي ځکه په کافرو مقرري وکذا اذا صلح کله چې امام صلح وکړي کافر سره لان الحاجه دلته حاجت چې د الهي ابتدائي توظیف ترې په کافر باندې او خراج چې د الیق دی به کافر سره اعتراض تا خو ویلی ورته اوله مسله کې چې عربو والا ځمکه چې دا اوشتي ده حالانکه مکه فتح شوه او دغه کوم اهل سره د کفر باغی برقرار پاتې شو نو هلته وشر پکارو که خراجو خراج پکارو استاد قاعده موافق او کنو حالانکه هلته وشر دی په سوال پوه نه شي جواب مخکې شوی دی جوابي ومکه مخصوص مکه چې مخصوصا من هذا الدين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم چې فتح کړل عن وطن او به پر خود له دغه مکال اهلها ته او مقرر نه کړلو به خراج نو بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فعل په مقابله کې هم قیاسونه نشو کولای جامع صغیر کې چې کوم خبر راغلی و وره هغه وی کل ارض فتحت عن وطن فوصل الیها ما والانهار امام محمد رحم الله بول اعتبار ور کوي کچری کوم زمکه ته وشری وب وردلې دغه کې به وشروي او کوم زمکه ته چې خراجي وب وردلې دغه زمکه کې به څه وي خراج وي وش وشری وب کوي وبدي چې نه چې څوک خپل وباسي دا وشری وبدي په کوم ځای ته چې کوم زمکه ته چې د چینی وب به رسي او شربوي کو یا څوک خپل وباسي دا وشری وبدي د مسلمانانو کوم نهرونه دي غټ د چا په ملک کې چینه دي دا وشری وبدي باران ولا وب چې دي وشری وبدي په دې چې کوم زمکه وب کیږي وشر دی کنه پیږي او خراجي د عاجم او د کافرو کوم نهرونه راغلي بمنګ باندې دا خراجي وبدي دا چې کوم زمکو ترسي کوم زمکه بدی وب کیږي به خراج څو کوئی امام محمد رحم الله
خو فتوا غزړه ده څه ففي الجامع الصغير كل أرض فتحت عنوة فوصل إليها وباغي ترسيجي وبدأ أنهار فهي أرض خراج وما أواغوب لم يصل إليها جنرسيجي أغيت وبدأ أنهار واستخرج منها عين أو استلشبي دا غينا چينا فهي أرض عشر ما خبر بروك دا وكلا لك رستر روانم دا لأن العشر چلي موليسي بيتعلق بالأرض النامية عشر تعلق دا چا سر يغارو سر چاگا ناميوي فصل كي أو تفس بدر زمکه فصل به څه معنی کوي نمو د زمکه فصل د زمکه بچای اوبو نو بول اعتبار ورکا ونماؤها نما د زمکه چې د بمائها فيعتبر السقي اعتبار به ورکو فيعتبر السقي بماء العشر اعتبار به موږ خړو بيدل ورکو په اوبو د عشر باندې یا په اوبو د خراج باندې کم ده هغه باندې به فیصله کوو ومن احيا ارض موات برو غري ولسه چا مواد زمکه ژوندۍ کړل مواد پیژنې اشاره زمکه څوک نه کوي بس حکومت ډیر بار درې شرایط دی به کتاب الاموات کې تاسو لرا شيخه یو دا چې د امام په اجازه تی ژوندۍ کی مطلب د کاشت قابل کی مواد معنی چې د کاشت قابل نه وي احیا معنی د کاشت قابل کی ها امام په اجازه تی یو او د آبادی نه لري لکه ک آبادی د نږدې به خود آبادی تعلق دی ور سره ډیران وغیرہ پکې کوي مقبره وغیرہ څه شو دوا او د چا ملک نه وي کما قاعده د چا ملک نه وي نو په دغه شرایطو سره څوک ځان لا آبادولې شي نو دغه آباد نو زمکه چې آباد کړه دي کې به شرور کوي کې خراج به ور کوي د دې بیل انجراله امام یوسف رحم الله وی جی قرب ته ګوره نږدې زمکه کې وشري وي دي کې مشر دي کې نږدې زمکه خراجي وي دي کوم خراج دي هم په دې معنی فتوا ده امام محمد رحم الله اعتبار چاله ور کوي وبوله او به کوم وبدي وخت می بیانو کو کنه نو کو وشري وبوي د باران وي د چینی وي د خپل کوي وي د مسلمانانو کوم نهرونه دي غیر مملوکه دا غي وي وشري ده او کچري غټ نهرونه د اعجمو یعنی خراجو به تراتلې به وڅوي وګوره ومن احيا ارضا چاچی ژوندې کړل ازمکا مواتن مړه یعنی آباد کړل غیر آباد ازمکا فین د یوسف رحم الله معتبرون دی لبه منګ اتباع ورکو بحیزها بقریب ازمکا باندې فین كانت من حیز ارض الخراج کچری دا بقرب د ارض الخراج کې او معناو بقربه فهي خراجيه وان كانت من حيز ارض العشر فهي عشريه تاسو پیږي وسلک تفصیل ووري والبصره عندنا كلها عشريه بصره زمنګ بنظمانی عشريه دا بل لانجه ده بای بصره چې دا عراق فتح شو خلک کافر او مغوت حواله شو نو پکاردار چې کافر ته کوم زمکه حواله شي کې عشري کې خراجي حالانکه دې کو شرط دا ولي وې چې دام د صحابه په اجماع شوی و نو قیاسات پرېدا والبصره چې دا عنده د امام یوسف زمانه زمانه ټول پټول او شریدا باجماع الصحابه بدی صحابه او اجماع ده ذکر دې قرب کوم مزمکه وا او شریو لان حيز الشيء دا اعتراض نه جواب دیکھا چې دې قرب زمکه خو خراجي ده یار غلط شوم دې قرب زمکه چې دا سواد مخ کې تیر شو کنه اثر خراجي نه وکړدم څه شي ویجی د صحابه او اجماع د جوشتي څخه کم ځای خدل خجی وجه سره مولوی سب تولی قرب زمکه له اعتبار ورکه وای ځکه قرب د قریب د شاله ره حکم نه چاوي عین شوی ان حیز الشی چره یو تعالی هو ورکه ولیکي د ته حکم د شی لکه فنا الدار د چا د کور فنا وی کنه هغه ډاګ ماګوي نغه حکم نه چای د کوري یو تعالی حکم الدار حتا یجوز تر دې در بار جائز دل صاحب هذه د کور ول د بارا الانتفاع نفاصل ول به د فنا ادارنا وکذا د غشان لا يجوز وليس دا مساله ده آبادی ته نږدې کوم غیر آباد ازمکه د خود آبادی ول ور سره تعلق دي څوک آبادی نشي آباده ولی حکم د آبادی ده کنه دا خود غیر آبادی په حکم کې نه ده کنه پیږي پی وکذا لا يجوز جائز نه اخذ ما آباد ول لاغزم کی قرب من العامر چې کوم آبادی ته نږدې وي تاسو پیږي ته د اخیری جمله باندې پوه شولې کڅو کې ځان لا آبادی وې ځکه دا غیر عبادت عزیزان لا آبادوم نشي ښه وې دا آبادی ته نږدې د آبادی په حکم کې ده وکانه القياس في البصره قياس په بصره کې خو په کار داو چې انت کو نه خراجي وي ولي لانها من حيث ارض الخراج ځکه دا په قرب د خراجي زمکه سواد الا ان الصحابه وظفوا عليها مقرر کړي وبدي معنی عشر
فترك القياس قياس خو پریدو کنه د اجماع په وجه باندې او به رساوه او اجماع. وقال امام محمد فرمای ان احیاها کچا د غیر آباد ازمکه ژوندۍ کړله ببیرین حفرها وسرا شولا کویای استلیو او بیاینین یا چینا و استخرجها ایرا بار کړی و او ما دجله یا په اوبو د دجلې باندې دجلې د مسلمانانو نهر دی غیر مملوک یا د فرات په اوبو باندې والانهار الادام دغه شان نور نهرونه رواله التي لا يملكها احد چې د مسلمانانو استلی وي خو څوک مالک نوی د چا په ملک نوی نفیو شریه تا شری زمکه وبدینو زمکه بم سوي وکذا دغه شان ان احیا بما السما کچا ازمکه آباد کړلا د اسمان بو باران باندې وان احیا راز ورلا کزمکه آباد کړلا بما الانهار التي په اوبو دا غټ نهرونو احتفرها الاعاجم چې کافرو اعاجم هغه استلیو لکه مثل نهر الملك لکه د ملک باچا نهر او دغه شان نهر د یزدجرد دا یو بچا تیر شوی دی فهي خراجی دا به خراجیز مکی وی لما ذکرنا ولی دا به خراجی دی کنه من ذکر کړو من اعتبار الماء او اعتبار بچاله ورکو ان هو السبب للنما زکه بزمکه کې د نما د بار سبب او بدینو او بول به اعتبار ورکو ولانه لا يمكن توظيف الخراج ابتداء على المسلم بل وجدادا ډایرک په مسلمان باندې اے مسلمان دی ازمکه آباد کړلا او ته ډایرک پاغه خراج کړی دا صحیح نه دی مسلمان باندې څنګه داګ دی او بو ته ور وب کمی دی چونکی وب سبب دی نو غیله به اعتبار ورکو ممکن نه ده چې منغوزی بکې د خراج ابتداء په مسلمان باندې کارهن بزور روز بچکو فیعتبر فی ذلک اعتبار ورکو بدی کی وبولا وللن نسق یخلو بدل چې دی بما الخراج باندې دا دلالت التزامی دی څوک چې د خراج زمکه معنی وبکې دلالت التزامی دی بده خبره چې ځان معنی می خراج هم لازم کو زمکه وب خراج دی خراج منم والخراج الذي وضعه عمر الاكبر وګورئ بس پدې پوي شو چې کوم زمکه کې با او شروي په کوم زمکه کې با خراج وي خو سره ته دا وایي خراج بڅنګ یار خراج بڅنګ دې بیان خو راته وک کنه نو خراج په دوه قسمه دی ښا یو ته موظف وي یو ته مقاسمه وي مقاسمه دې ته ویل کېږي چې بای حاکم د مسلمانانو چې دی هغه ور سره بس صلح وکي نیم فصل تاسو ولې نیم منګل راکوي څلورم ایسا منګل راکوي درې سی تاسو ولې وغیرہ وغیرہ دې ته ویل کېږي مقاسمه او یو موظف چې وظیفه به کېږي بای څه چې کوي څه چې کېږي او کني کېږي تاسو خپل کار دی همغه له دومره غنم راکوي میش کې یا کال کې یا شپږ میشتو کې یا باغ دې د انګور دومره انګور منګل راکوي یا به دومره درهم راکوي دې ته ویل کېږي موظف دغه بیان کې موظف ولا وورا والخراج الذي وضعه عمر خراج هغه چې کوم وځ کړي عمر رضی الله تعالی عنہ على اهل السواد باندې هغه څومره من كل جريب د یو جربنا يبلغه الماء هغه جرب چوبه وترسیخه نو یو هاشمی قفیزو تاسو بیګی دی غنم او جوار او وربشو کې با یو جرب کې څومره ورکولو هاشمی قفیز څومره یو سوا او یو درهم مطلب درنیم سیره برات را کوي غنم ور سره یو درهم بم را کوي او کوم چې سبزینی مبزینی دي دې کې براله د خیره سره 15 درهم را کوي قجورو د انګورو باغونه دي هغه کې براله 10 درهم را کوي څومره راځي ورلا وهو الصاع ودرهم ومن جريب رطب او هغه جریب د سبزینو بده کې به 5 دراهم مقرر کړیو خجی ومن جريب الكرم دا انګور هغه کې کم انګور المتصل چې دا غي بوټي بل سره متصل وي ګڼ وي والنخيل المتصل او قجور متصل بده کې 10 دراهم وهذا هو المنقول انه مرد عمر رضي الله عنه نقل لي فانه بعث عثمان بن حنيف عمر رضي الله عنه لګلو عثمان ابن حنيف عجیب سره تر شوی یار غټه وچی کړي دکا ایران بشید د واقعیت وګوري یقین وکړي نن سبا ته کافر هم ایران دي دا څنګه سره تر شوی دنیا تقریبا نیمه دنیا نه زیات د دنیا قبضه کړي و یا تقریبا او دا سی بچی به کول چې د سپم د تندین نه شامل کېدل ویل ذمہواری وګورئ یو شیخ یې ساتل ګوره عثمان ابن حنیف به لګړې ولال شه د عراق زمکه کچ کول او به د پورا خار زمکه ګوره
حتی یمسح سواد العراق هغه کچ کو او څومره ډېره وختله خدای خبر شه راځي راله وجعل حذیفه حضرت حذیفه په وګرځولو مشرفا نگران فمسح هغه کچ کړله د عراق ځمکه فبلغ 36 شپږ دېرش زره زره دا څو شو 3 کروڑه شو که څومره شو شپږ دېرش زره جریبه وختله ووضع على ذلك ما قلنا به بما مقرر کړ چې موږ ویله وكان ذلك بمحضر من الصحابه وبحضور کې من غیر نکیر هیڅ قسمه نکیر پچانو کړي فكان اجماع منهم نانو اجماع شول ده صحابه او د طرفه یو عمر به بسبل عمر علی هغه زوړ عمر سم قابو د خلکو نه هیر کو عمر ابن عبد العزيز هغه واقعات مکتلم دغه کتاب امام ابو عبید ذکر کړي ایران بشي ورته مقانشته کته ما بیخي به ایران شي اول خو چې څنګه باچا شو پلار نیکا اورور ترونیم باچانو بیا وخت باچانو او خزه د باچا لور دغه ته تراشه د سونه مونږ دی رواله څومره د جی دومره ټول راکا بیت المال کې واچول تا پلار سره کم نه راغلی کزما پلار درکړی تر کم نه راغلی ارڅ جمع کړه هران کله تبر سره باچا او قادسي صدران بنو او به پاکستان هندستان افغانستان د دین ډېر ازمکه باندې بادشاہي و نو ور سره پیسې نه انګور والو یو خځې ته انګور پیسې نشته چې انګور په والو ول نه کنه ول تاسو نشته ما صبر کوم در براشي خځې ته ول سکارو که خود بیت المال نه کومه تنخواه یې غرواله کنه سم بکلا به اخی ټیم چې ورشي 30 تاریخ راشي مثلا خو به نه ویلي الله ته یې کومل شو مونږ به ول هغه خپل کار دی بل به نشم راخستلې کومل شو به تنخواه به مې راخستې ولا کار به مې نه کړی بس هغه مې د بزرګي کې نو بس به غلاره کې نه ویل انګور منګور مخره بس ول صحیح ده کې بنو کم ځای دی نو به پسې بل عمر رااله نو به هغه بل عمرونو چې کله 3 عمران تیر شو به پسې منګ رالو موږ به خپل دارالعلوم تعالی نوم کې غوښتلو جامع عمر نو اوس طالبان راته وایي جی دی وتا عمر نومې خېره داسې عمران نوم دی به کې چې صفات ادو غسی ولا وتا کې راغلي روزانه به زده کې دا نوم بدل کوي یقین وکړته ویل اثرات دي وای کم زه دي وضع على ذلك ما قلنا وكان ذلك محسر من الصحابه من غير نكير فكان اجماع منهم ولان المؤن بلوا عقلي دليل بوج شي کنه څومره بوج سړی برداشت کی دغه موافق پغه باندې خرچه کی خودل پکار دي نو مؤن چې دي مهنتونه دا متفاوت دي نو فالکرم انګورو کی ټول نه کم بوج وي اخفها مؤنه نو د دې زغم زیات شلو بوج کم برداشت کوي ګټه زیات کیږي زیات ورکې زر کوي 10 درهم مزارع چری فصل والمزا اکثر ومؤنه د دې زیات ډیر مهنتي غریبانان دا فصل ټریټر راواله او وې کراو به وته ولاړی او به ترشل کې او به پرشل بخاونه رشپیل معنی به بادول د دې مې لکشان بوج کې دی او رتاب سبزیانو کې درمیانه دی بینهما والوظیفه تتفاوت بتفاوتها وظیفه چی دا متفاوت کیږي په تفاوت د بوج فجعل الواجب في الكرم اعلاها وفي الزرع ادناها وفي الرتبه اوسطها یګي